وې دوه شیونه چې هغې نه منع کوم نو هغه یو خو استکبار دی او بل شرک دی. وی یو استکبار مه کوئ او بل شرک مه کوئ. بل طرف حدیث کې راغلی نو ما بیا تحقیق کو چې د استکبار او د شرک د دې په میاشت کې مناسبت څه دی. نو پته ولګېده چې دا شرک مثل کې استکبار دی، ځکه استکبار مستلزم دی انکار لا. یو سړی چې تکبر کوي او ځان ورته لوی ښکاري دې نه پته ولګېده چې نور چاله په صفر کې ضرب ورکړی دی. نور څوک مني نه، د هغې د وجود نه انکار کوي. صحیح دی د وجود نه انکار. نو دا مشرک چې دی د خدای د وجود نه انکار کوي کما حقه. نو دا انکار دا پکې قدر مشترک دی، د دې دواړه یو ځای کړل. خو بیا دویمه خبره پکې دا ده چې هر چې استکبار دی یعنی ځان لوی ګڼل دي نو الله تعالی دغه سړی ذلیلوي د مرګ نه وړاندې دې دنیا کې. خو هر چې مشرک دی هغه له خدای سزا په دې دنیا کې د مرګ نه وړاندې د شرک د وجې نه ورکوي. نو ته به اوس اعتراض وکړې او اعتراض به دا وي چې به دا سابقه امتونه یې په څه هلاک کړي دي. نو زه تاسو ته وایم دا په کفر او په شرک نه دي هلاک کړي. که په کفر او شرک الله تعالی هلاکول کوي دا دنیا په کافرانو بیا ډکه وړې ده. دا بیا هر دور کې په مشرکانو باندې ډکه وړې ثابته ده. نو دا ځکه دغسې ده چې په شرک او په کفر الله تعالی هلاکول نو اوس تاسو به وایئ چې دی بیا په څه هلاک کړي دي. یعنې دوی څه کړي غلا یې کړی وه که څه یې کړي. نو مونږ ووایو چې د غلا نه یې لوی کار کړی استکبار یې کړی. څه یې کړی؟ څه استکبار یې کړی؟ حضرت نوح علیه السلام ته یې ته څه لیونی. حضرت نوح علیه السلام ته یې ته څه دروغجن یې. صحیح. او حضرت نوح علیه السلام ته یې چې وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ګوره دا استکبار دی. نوح علیه السلام ته وی دا څه سړي خلق بل دې ځان سره راجمع کړي دي. ځکه عموما د دین په کار باندې لومبنی لبیک چې وایي نو دا سرمایهدار طبقه نه وایي غریب وایي. څوک وایي؟ او سرمایهدار طبقه چې وایي خو انکار کوي. صحیح. انو نوح علیه السلام ته ووی تا سره ټول دا خوار راجمع دي او څه بل فضیلت دې هم نشته نه ستا نه ستا د دې ملګرو. نو زمونږ خدای یقین دی بس ته دروغجن یې. نو دا استکبار و. دا څه شی و؟ نو اوس دا بدې خبرې چې نوح علیه السلام ته کولې د هغه زړه دردېده که نه؟ دماغي کوفت یې ورته ورکو. نو نوح علیه السلام 950 کاله ډېر څه دي دا محنت یې وکړو. نو بس اخر یې زړه ډک شو. نو چې زړه ډک شو رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. نو صلی الله تعالی چې دا قوم هلاک نو هلته ووي چې وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء اخر جمله جزاء لمن كان كفر. دا نه وی جزاء لمن كان كفر. کافر خدای په کفر نه هلاکوي. جزاء لمن كان كفر اي انتقاما للمكفور. څه شي؟ مکفور څوک؟ نوح علیه السلام. مکفور څوک؟ نوح علیه السلام. نو الله تعالی وایي د دې مکفور انتقام مې ترې واغست ځکه چې هغه زړه راټ شو. وی زه به یې دی یو ژوندی نه ګورم. نو خدای د دې بیخ وباسي. 950 کاله ډېر شی زړه یې راله پوخ کړه. نو الله تعالی وایي چې جزاء لمن کان کفر. او دې وجې الله تعالی بل ځای وایي چې وما كنا معذبین حتی نبعث رسول. بعثت رسول د هلاکت پیغام نه دی، نه دا پیغمبر مې ورته ولېږه خو دی هغه ودردو او چې هغه په درد کې انتها ته ورسېده یا یې په ژبه وغوستل یا یې ونغوتل خو زړه کې و چې خدای که دی تباه شي. نو الله تعالی بیا هغه یې تباه کړل. مولا روم دا تصور ډېر عجیب انداز سره ډېر په آسان انداز ورکړی چې هیچ قوم میرا خدا رسوا نه کرد تا دلې صاحب دلې نایت بدرد. یو قوم خدای تر هغې پورې ذلیل کړی او تباه کړی نه دی چې تر څو پورې د صاحب دل زړه نه دی دردولی. الله تعالی په کفر او شرک هلاکول نه کوي. په څه باندې؟ په استکبار باندې چې د صاحب دل زړه ودردوي. څوک یې؟ د پیغمبر نه لوی صاحب دل وي؟ دوی صاحب دل نه نو بس دا یې زړه چې ودردو نو الله تعالی ورسره داسې عمل وکړو فتلک مساکنهم خاویة علی عروشها. الله تعالی وایي دې روان ویجاړ کورونو ته اوس ګورئ. څه کوئ؟ مې دې روان ویجاړو کورونو ته اوس ګورئ چې دی سره ما څه چل کړی دی. نو بهر تقدیر یو استکبار او دویم